شکریه د پریس کلب د کشرانو د مشرانو او بیا په دې اهم موضوع باندې بحث کول د ټولو شکریه ادا کوم، خصوصي د چیرمن صاحب ناظم صاحب ملګرو مشرانو خبرې وکړلې او په هر طرف باندې نظر وارته و. په حقیقت دا دی چې په پاکستان کې د بټو په تیر حکومت کې موږ ته یو کارت راکړی شوی دی، شناختي کارت د سپیشل نوم باندې، خاص نوم یې موږ ته راکړی، خصوصي نوم، خاص خلک په معاشرې. د بدقسمتۍ نه د 2014 نه زه دا میشن کوم، زما د اواز دی د ټولو معذورانو دپاره، خصوصا د KPK د معذورانو دپاره، خاص طور د باجوړ د معذورانو دپاره. زه دا په یقین سره وایم او دا ته په دعوې سره وایم چې ما ته د دې کارت هېڅ قسم پیدا نه ده میلاو شوی. ما ته په زکات نه میلاویږي، ما ته په بیت المال نه میلاویږي، ما ته په سوشل ویلفیر دفتر کې په دې باندې ویلچیر نه میلاویږي. خو زما د رمضان پیکچ راشي نو زما یوه کونډه خور، زما یوه یتیمه خور، زما یو معذوره رور د دې نه نامحرومه دی. څنګه چې ملګرو یادونه وکړه په تیر رمضان پیکچ کې زما نه ټولو MP ګانو لیست اخیستی دی، زما په سلو کې 2 کسان شوي دي. هغه دوم چې ما انکویري وکړه او ما معلومات وکړو نو هغه PTI والا و، هغه عام معذوره نه و، چې هغه مطلب عام ډیسیبل کسان، عام سپیشل کسان چې هغه سره حکومت یو ګوره د هر شي یو خپل قانون دی، خبرې ډېرې زیاتې دي، د هر شي یو خپله کټګري ده. د زکات پیسې یا د رمضان پیسې یا د پیکچ پیسې دا د چا حق کیږي؟ د بدقسمتۍ نه زمونږ حقیقي سترګې پټې دي، حقیقي دماغ زمونږ بند دي. دا کونډه دا یتیم دی، معذوره دی، زه درته قسم خورم زما سره تسبیح په لاس کې دي او دا کم ګاډي چې ولاړ دي کله چې د رمضان پیکچي او زه ګورم دا ګاډو والا راشي او د بینک نه خپلې پیسې یوشو کي او چابي اوسه په لاس کې ورسئ بارې موټر ولاړي په دې ناستو کې به مي او د دې ناستو نه وغیره به مي. دا زه ټول ینم مخامخ د دې باجوړ خلک دی، خو ما هغه کس ونه لید څوک چې په ډانګو راشي، څوک چې د بل په سارا راشي، په چاپ چې دواړه سترګې نه، په چاپ چې دواړه خپې نه. قسم په خدای زه په دعوه سره وایم چې د هغه سره ما چیت په لاس کې ونه لید چې هغه ته خپل حق میلاو شو. زه یو ځل بیا خصوصا د DC صاحب نه، زما د خپل MP ګانو نه هېڅ قسم د هغو نه زه مطمئنه نه یم، زما هېڅ قسم اوس هم دا یقین نه دی چې هغوی د حق فیصلې وکړي. ولې چې موږ د حق خلک لیږلی هلته نه دی، زما د حق د پوس هلته هغوی کولی نه شي، نو دلته به زما د معذور او د کونډې او د یتیم څه تپوس وکړي. خو زه خصوصي د DC صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه دغه یو درخواست کوم چې د دې خلکو ته توجه ورکوي. دا خلک حقدار دی او دا هم د ړندې سترګې د لاندې ساتلی دی. زما څه هغه الفاظ نشته دی چې زه پې ستاسو دماغ خلاص کړم، زه پې تاسو پویه کړم چې دا خلک په دنیا کې یو نوم لري بغیر د پاکستان نه او د افغانستان نه. په افغانستان کې هم د دې خلکو څه قدر شته، په کال کې 1,20,000 روپۍ ورکوي، خو په پاکستان کې چې د دې خلکو لپاره کومه پالیسي جوړه شوې ده، قانون دې خلکو له څه ورکلي دي، کو هغه 2% کوټه ده، کو هغه بیت المال دی، کو هغه زکات دی، کو هغه د دې خلکو حقوق دي. زه په دعوې سره وایم چې په ټول ملک کې نه دي میلاو، او خصوصا زما په صوبه کې خو بالکل نه دي میلاو. او که بیا راشم قبایلو ته، نه په قبایلو کې خو څوک یادوي نو. ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته شکریه ستاسو ټیم راکولو، خو دې خلکو ته توجه ورکوئ. ډېره مهرباني.